अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अअजलक अन कौमिक या मूसा क़ाल हुम उलाई अला अथरी वअजिल्तु इलैक रब्बि लितर्दा क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिक वअज़ल्लहुमुस सामिरिय्य फ़रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान असिफ़ा क़ाल या क़ौमि अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौइदी। मख़की आयतुनु की तज़किरा व द मूसा अलैहिस्सलाम और द हाग़ द कौम। मूसा अलैहिस्सलाम खपल कौम द शपे रवान को लाड़ल उवतल द खपल ईमान द बचकवलु द पारा द कौम द बचकवलु द पारा कला कला दासी कवले कीगी। द देना दा मालूमी की हम कि मूसा अलैहिस्सलाम सरा वाक व इख्तियार नौ वाक इख्तियार दा अल्लाही वरपसी कमा खबर ची रातला नागी की एदा खबर दा चे मूसा अलैहिस्सलाम सरा द गैब व इल्म नौ। मूसा अलैहिस्सलाम द खपल कौम द हाल न खबर नौ। मूसा अलैहिस्सलाम द खपल कौम द बचकौल द पारा हिजरत को खपल कौम ज़ान सर बोतो लार के दरियाब रागे दरियाब ना पूरे वतो द पारा अल्लाह तरीक़ो खोदा चिया दरियाब हमसा बांधे उवहा देबताल लारी दर की लारे बजूड़िशी पागे बांधे जई लारे जोड़ इकड़े नूर ज़ैनो के दागे तज़किरा कई कत्ताउदिल आज़ीम दोलस लारे जोड़े शुए दलता की वही फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसा ला तख़ाफ़ु दरकौ वला तख़शा। फ़िरऔन और दाग़ लख़्करे दीम वरपसीशु बलज़े के दादी चिकला दी दरियाब त निज़दे के दो नुशातना वेल दल चियालत के फ़िरऔन रा रवान दे लख़्कर सरा द मूसा अलैहिस्सलाम कौम अगवई इन्ना लमुद्रकून मन खुबस लान दिशु मखिता टांग दे और शाता पड़ांग दे हुई यो तरफ तो टांग दे और बल तरफ तो पड़ांग दे यो तरफ तो दरियाब दे और बल तरफ तो फ़िरऔन राव रसीद दागद लखकर मुकाबला खुमंग नशु कोले। मूसा अलैहिस्सलाम अलतकेवे कल्ला चरिदा सिनदा मंगा लांदी शवी नयू इन अल्लाह मअया सयाहदीन अल्लाह मा सरदे इन्ना मअया रब्बी सयाहदीन जमा सरा जमा रब दे मा तबलार खई अल्लाह व तला रुखोदा दरियाब उवहा दरियाब के लारी जोड़िशवे अवधि पे रवान शु दी लाड़ल दी पूरे वतल वची तवखतल अवदल तके फ़िरऔन दखपल लखकर सरा गप के रवान शो दी चिकला टोल वरकुस शु दरियाब पे रागे फ़गशियहुम मिनल यम मा गशियहुम फ़िरऔन
لار ورته نه ښوده که دغسې یو سړی لاړ شي مړ شي نو که دنیا یې خرابه شوه نو دنیا خو هم ختمېدونکې ده پناه ده لیکن آخرت خو به ښه شي که نه خو چې ایمان یې نه وي نو دنیا هم تباه آخرت هم تباه بنی اسرائیلو سره خبره وه چې بنی اسرائیلو ما تاسو له نجات درکو د فرعونیانو نه احسانات مې د باندې نورو مکړو لارې مې دله درکړې دلته کې په دې ځای کې اوسېدی دې کې د اوسېدو انتظام د لهم ما وکړو لپاسه نه وریځ دارنګې من او سلوا لاندې نه اوبو د دې ټولو انتظام هغه ستاسو دپاره وشو نو خورئ او اسکئ د الله د رزق نه خو سرکشي مه کوئ د الله خلاف مه کوئ د پیغمبر خلاف مه کوئ که داسې یو وکړه نو فیحل علیکم غضبي زما غضب به ما نازل شي او چا باندې چې زما غضب نازل شوی دی نو تباه شوی دی تذکره پکې د دې موا چې زه بخون کیم څوک چې توبه وباسي نو بخون کې هم چا چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی نو د هغې دپاره بخون کیم موسی علیہ السلام چې دلته کې میدان تیه ته راغی د دریاب نه پورې وت خلک یې په قلاره کړه نو بیا روان شو کوهی تور ته د کوهی تور نه مسله اغستې وه هلته کې ورته الله رب العزت ویلي و لاړ شه فرعون ته هغه سرکشه شوی دی هغه ته خبر وکړه مسله ورسوه کیدی شي چې هغه عمومي چې هغه لار عمومي هدایت بیا عمومي ویریږي موسی علیہ السلام ته خبر وکړه دعوت ورکړه لیکن هغه خبره ونه منله لاړ تباه شو موسی علیہ السلام په دې باندې را روان شو چې وس د دشمن نه خو خلاص شو وس منګلا د ژوند تیرولو یو قانون یو دستور پکار دی الله وی راشه چې درکم درله موسی علیہ السلام هلته کې لاړ نو د هغې تذکره کوي موسی علیہ السلام هلته کې تللی او دلته کې قوم هغې پسې بل یو تن راغلی او هغه ګمراه کړلي سامری ورته وایي سامره دا قبیله وایي بعضې وایي قبطیانو کې وه بعضې وایي بنی اسرائیلو کې وه خو معلومیږي دا چې بنی اسرائیلو کې وه ولې د ده د لویدو خبره هغه هم څه عجیبه غونته کې ده یو سړی چې یو مور چې دا ګوري چې زما په مخ کې زما بچی مړ کولی کېږي نو هلته کې فرعون خو لګیا او بچي وجل نو کله چې بچی وجله کېدو نو د ده مور په ده باندې ویرېده دی به راله اوس وجني نو په خپله یې واغس او یو غار کې دننه کېښودو او بهر نه ورته لار بنده کړه چې څه شی پسې دننه نشي تلی الله رب العزت د پسې جبرئیل علیہ السلام راولېږو نو دله به د ډوډۍ انتظام کاو د خوراک سکاک انتظام جبرئیل علیہ السلام کاو بعضې وایي پیو ګبیناو ساو دا شدونه دا یې وله ورکول په دې باندې لوی کو نو چې لو شو د پلار نوم وایي ظفر و
او د خپل نوم موسی وی، دا موسی دی، موسی ابن ظفر. او هغه موسی علیہ السلام دا هغه د پلار نوم عمرانو، موسی ابن عمران. نو کله چې دی لو شو نو دی په دغه طرف باندې لاړ. د موسی علیہ السلام سره ملګری و او په زړه کې منافقت وی وو. نو کله چې موسی علیہ السلام لاړ نو ته موقع میلاو شوه. دغسې کله کله کیږي، یو امام بی، یو ملا بی، یو عالم بی په یو جماعت کې، هغه جماعت نه هغه چرته لاړ شي، یا به چرته چیلې لاړ شي، یا به چرته په بل سفر باندې لاړ شي. نو دا هغه بل سړی چې کم پاتی نو هغه به پکې حرامیتوب شروع کی، خلق به بیا گمراه کی. دومره زمانه چې څه شوي هغه ټول وران کی، خلق بیا گمراهی طرف ته، د سنت خلاف طرف ته بیا راواړي. نور سیزونه پکې بدعات رسومات هغه پکې بیا شروع کی. چې کله سړی راشي اصل امام راشي چې وګوري خلق حکمراشي دي، خلق خو په بدعاتو کې شروع کړلا، رسوماتو کې شرکیاتو کې شروع کړلا، جماعت غټول ران کړل. هغه ته کار دوباره شي، وس به نور خدمت کول غواړي، نور کار به کول غواړي چې دا خلک بیا سم شي. نو چې کله یو جلالی سړی ناغه هو کارو کی، لیکن چې جلالی نه ناغه بیا کار نشي کولای. موسی علیہ السلام شاتنا خپل امام هغه یو پر خو دیو، حرامیتوب پکې بل شروع کړو. امام یو هارون علیہ السلام هغه خپل ځای باندې پرېخو، تبا د خلکو خیال ساتي، د خلکو تبا د خلکو رهنمایي بکې. هلته کې هغه بل پسې راپاسې هغه بل کسب شروع کو. نو دغه سامری وی د پرورش جبرئیل علیہ السلام کړو، او دا بل موسی علیہ السلام چې دا هغه پرورش فرعون کړو. نو چا په دې ځکه س شعرونه هم لیکلي، وی موسی الذی رباه فرعون مرسلو، او موسی الذی رباه جبرئیل کافرو. هغه موسی چې دا هغه پرورش فرعون کړو ناغه الله پیغمبر کو، او کم موسی چې دا هغه پرورش جبرئیل علیہ السلام کړو نا کافر شو. نو یو سړی چې په خپل باندې زړه خرابي ناکه داغه الته طبیعت خراب ده، داغه جبلت خراب ده. نا خلق وی جبل گردد جبلت نه گردد وی، غر د زین خوزی خو چې کم غلط عادت نیولې هغه نه خوزی. موسی علیہ السلام په دې خبره باندې چې دا پته وته لګی دا ډېر سخت غوسو راغې، خپل ورور ته هم قار شو، او په دې مسله باندې قاریدل هم پکاري. په دین باندې سره قار نشي نو پس شي به قاریږي. خپل ورور د ګیرینا او د سر د ویختونه نیولې هم ده. دا تاسو چې ماته دې لپاره پرې خو دی وي خبره دا هغه بیا روانه ده راضی با. وما جلک عن قومک یا موسی، او سب پتا دے راوستے تو اے د خپل قوم نه اے موسی، ته پتا دے را لے زر را لے ولی قوم دے. قال هم اولائی علی اثری، ویاغم دغدی زما پنقش قدم. وعجلت الیک ربی لترضا، ز پتا دے رالم تا تا اے زما ربا دے د پاره چې تر رضا شي.
क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बादिका वअज़ल्लहुमुस सामिरी। अल्लाह वतवे यकीनन मंगा फितन के गुरज़वल स्ता कौम मिन बादिका स्ता रातलू नरुस्तो वअज़ल्लहुमुल सामिरी औ गुमराह कर ली अगीलरा सामिरी गुमराह कर ली। फ़रजा मूसा इला कौमिही ग़ज़बाना असिफ़ा। नुराग़ मूसा अलैहिस्सलाम वापस राग़ मूसा अलैहिस्सलाम ख़पल कौम ता प गुस्सा के द गम नडक। यौ तरफ ता ज़ाहिरी गम दे गुस्सा दा और यौ तरफ ता हाल तक ये ज़ड़े सोजी माँ सी चल कड़े हो पजड़ बाने ऊर बलीगी माँ सी चल कड़े हो दाखलक में पसुमरा मेहनत बाने तैयार कड़ियो दे तरफ तो मेरा वस्तो अवदल तक दावस बल सबा अख्तशु नो गज़बान ज़ाहिरी गुस्सा आसिफ आगा अफसोस दे दजड़ा। क़ाल या कौमी वैज़ मा कौमा अलम याइदकुम रब्बुकुम वादन हसना। आया वादन वकड़ी तासु सरा तासु रब वाद खेस्ता। अफ़ताल अलैकुमुल अहदु आया उगदशविदा पता सुबाने ज़माना। अम अरदतुम अयहिल्ला अलैकुम ग़ज़बुम मिर रब्बिकुम या इरादा करला तासो चेरा नाजिल दी किशी पता सुबाने ग़ज़ब तासु दरब द तरफना। फ़अख़लफ़्तुम मौइदीन तासु खिलाफ को ज़मा दवादे ज़मा द नेटे खिलाफ यो को सदुमर ज़माना खुम न तेरे शिवी सलवे खुर जिसदी पलक वक्त के तेरे शी लेकिन चिसो घरामी तो कई नागा पके पलक साथ की कई बिया। क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदका बिमल्किना कौम तवई मंगा खिलाफ न दे कड़े स्ताद नेटे स्ताद वादे बिमल्किना पर इख्तियार बाने वलाकिन्ना हुमिलना औज़ारम मिन ज़ीरतिल कौम लेकिन मंगा उचत कड़े काली बोझ द कालो द कौम फ़क़ज़फ़नाहा नु आगा मंगा उग़ुरज़वल फ़कज़ालिका अलक़स सामिरी नु दारंगे उग़ुरज़वल आग़िलरा सामिरी। मंग चे रातलू नु मंगा जान सर द फ़िरौनियानो आगा काली राचुत कड़ियो आगो ता बाना कड़वा जमंग स खुशहाली दा मंगला काली राकई ना वो खलक कई पे वकील की उसीगी दयो बल सरा सरे दागम खादी खुसाती का ना न आगा काली द दीन आगस्तियो बाजे पके नूर सवई बाजे पर खबर पके बल शानुम कई चिदी चिकल रावतल सामिरिया दा फ़िरौन पसिम रावतो नाल तक कोर खो खालिश हो किले खालिश हो नुदी वापस बाज खलक लाड़ा न आगा सच हो आगा टोले हर से रवा से जान से वेवड़ो माल गनीमत हो करना और माल गनीमत ब्या खबर आल तक दावा ची दावा सेजे वस दागेर इस्तेमाल वलो इजाज़त खल्कु तनऊ दाखो जमंग दे उम्मत मक्की खबरत रशी हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाल यौसू सीजुन दी खुसूसियात ती जमा दे उम्मत ये वे दावे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल अल्लाह माला रोब रा कर ले द यो म्याश्ती पर मजल बांधे जमानुम चे और देखी न अल तक खल्कु बाने रप रपे राजी दा आखिर क्यों बिया बल जोइलत लनल गनाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगला गनीमतों न चीज़ें उदा जायज़ कर ली दारंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज पैगंबर करे मा नु टोल आलम ते पैगंबर रा ले गलेम दारंगे जमंग द पारे मका आगा पाक हम गर्जवल हर जे जुमातुम गर्जवल ले पाक हम दा पाकउन कीम दा तैमुम पे कौल शी मक खल्कु द पार तैमुम नौ और पर हर जे के मुंस कौल शी जिकलज मका पाक दा मुंस पे कौल शी द खल्को नूर मखकिनी खलक चू दागी द पारा जुमात द इबादत जेव द जुमात न बहार कम जे चे खास कड़े वो द जुमात मांझ द पारा कजे के कोले शुबल जे के न शुकोले नो गनीमतुना अल्लाह द दे उम्मत द पारा जायज़ कर ली सदक़ात द दे द पारा जायज़ कर ली
مخکې خو به چې چا کله چا څه صدقه وکړه زکات به ورکه سبو هغه به راجم کړه کې به ښودو برې نه به اور راغی او هغه به اوس وځېدو قرباني به یې کول هغه هم داسې وه اور به پسې برې نه راغی هغه به اوس وځېدو قرباني به یې کړ وه څاروی به اوس وځېدو نور څه به پیش کړو د الله د نزدېکت دپاره صدقه خیرات وغیره اب یې کېښودو اور به راغی هغه به اوس وځېدل اب دا به د قبولیت علامت و نو هغه کالي موږ راغستي وو نو هغه موږ اور ته وغورځول دا اولنۍ خبره ښه ښکاري فکذلک القى السامري نو دارنګ یې وغورځول دی لره سامریم فاخرج لهم عجلا نو راوویسته د سامري د خلکو دپاره یو سخی او د سخي یو بدنو له خوارون او د هغې دپاره اوازو فقالو نو د خلکو وی هذا الهکم و اله موسی وی دا خو ستاسو الہ دی اوس د موسی علیہ السلام الہ دی عدل ته راغلی او موسی علیہ السلام پسې هلته تللی فنسیا نو د سامري د خلکو نه توحید هیر کو افلا يرون آیا دا خلق ګورینا الله يرجع الیهم قولا چې نشي راګرځولی دا سخی د خلکو ته خبره جواب ولا يملك لهم ضر ولا نفع او اختیار نه لري د خلکو دپاره د تاوان او نه د فایدې د ضرر او نه د فایدې نه د ضرر مالک دی او نه د فایدې ضرر نه لري کولی شي او نه راوستی شي نه فایده لري کولی شي او نه فایده ورکولی شي څوک چې مني نه هغه له فایده نشي ورکولی څوک چې نه مني هغه له نقصان نشي ورکولی سخیو نه هغه سخي به آواز کاو وروسته ورپسې څه خبره راځي د سخي باره کې او د سخي آواز یې څنګه کاو بعضې خلک وروسته خبر راځي په دې کې خاوره اچول وه دا خبره ښه نه ښکاري ښه خبره دا ښکاري چې دې سخی جوړ کو نو سخی ډډ جوړ کو دومره سره به کم دی چې هغه به غټ سخی به دې جوړاو اسرائیلیات په دې کې باره کې بیا ډېر زیات دي و سخی جوړ کړی نو هغه سخی چې دی نو هغه بیا په وینه کې او په اډوکې کې او په غوښه کې هغې کې بدل شو هغې نه بیا روز سخی جوړ شو نو ټوپونه به یې وهل او څوک وایي اوازونه به یې کول دا ټول هسې هغه فضولیات دي اسرائیلیات دي اوازو الله وایي اواز یو بدنو د سخي او اوازو د هغې و زمونږ دا دور چې دی نو دا خو څه مشکلات نه پیدا کوي سړی وایي هلکه د سخي شکل یې جوړ کړی او سخی جوړ کړی غوایي جوړ کړی انسان یې جوړ کړی او هغې به ګرځېده به ټوپونه به یې وهل یا به اوازونه به یې کول نو دې دور کې زمونږ په دې دور کې چې ګورې نو ډېر هر څه ماډرن دي که نه او هر څه ترقي کړله ماډرن دور دی ترقی کا هر شي ترقی کړل ها نال دغه خلکو داسې سيزونه جوړ کړلی چې دې نه وتا आवाजو کې نه وتا تا هغه ځنه आवाज درکې ته چې وته سوي هغه تعالی کوي کنه تعالی هغه جواب درکې او کني ستا په خې به کوي ته وته چې سوي اقتا ته وي دانګي خلکو مرغې جوړی کړلی مرغې چې جوړې کړلې نه هغې ته دې ځنه ته شپېلې والاس پسې وپړقوه یو ټک به سره وکړه هغه ځینه به هغه چڼاری شروع کړي دغسې دا نور دي بعضې پکې پونکی پکې لګولی و یو شی پکې لګولی و چې هوا به راغله نو هغې به آواز شروع کړو نو دا خو ده که نه خلک پلاستیکونه خلک جوړ کړي هغې باندې هغې کې پونکی لګولی چې زور کوي پې هغه پرې کوي ناغه आवाज کوي خلکو په پیزارونو کې هم دا پونکی ولګول چې زیج هغه پی به کوي چا به کې رڼاګانې ولګولې دا دې دور کې خو هر څه
لیکن مخکینی دور کې بعضی سیزونه کارونه خلکو داسې کړلی چې هغې ته اوسني خلکو حیران دي. کم چې دا بعضې جوماتونه جوړ کړی شي دي پخوا مغلو په دور کې هغې پکې حوضونه جوړ کړي او حوضونو کې داسې پروګرام کړی و چې هغې کې به اوبه به ګرمېدې، ور پکې نه و، بل څه شی پکې نه و، څه شی پکې لګېده نه. هغوی انتظام کړی و. دلته کې زموږ دا چیز دا خو نشي کولی داسې چې حوض دې جوړ کړي هغې کې د اوبه په خپله ګرمېږي. هغې کې چې کله خرابي پکې راغله خلکو کولاو کو بیا یې بند کو څه طریقې قصې ورسره وکړې خو ونه شو، هغه شی وران شو، ګرمېدو سیسټم یې خراب شو. دلته کې زموږ په دې قمبر کې چې هلته کې یو بره غره ته اوبه خېجول وې، د ښکته نه بره اوبه څنګه خېجې؟ هغې چې کوم سیسټم کړی اوبه به ختې په قلاره قلاره به ختې، بیا خو روانه جاري شوې، بیا هغې یو کسب کړی، بس هغې هم ځان یو سوچ کړی او فکر یې کړی. هغه خلک هغه وایي ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نو ضرورت راشي خلک بیا څه کوي که نه. نو هلته کې لوټې جوړې کړې وې کوزې غونته کې، نه هغه یوه لوټه چې به ډکه شوه نه هغې به اوبه په دې مخوکه باندې برې طرف ته ګزارلې، هغې به په هغې باندې بهیدې اوبه ته، نه هغه بله به ډکه شوه هغې به ورپسې ورپسې دغسې دا خبر د یو بل کې دا شونه ورکړي او لړۍ جوړه کړې وه، هغې غره ته چوتې اوبه خېجول وې. نو د سخي جوړول او د هغې سخي کې اواز جوړول دا څه ناشنا خبره نه وه. خلک پې لاړ او دوکه شو. معمولي یو خبره سړی ویني وایي ګوره چې دې کې څه چل دی، هلکه دا دې کې څه چل دی؟ څه انسان له الله دومره دماغ ورکړلی خپل دماغ جنګوي، لګیا یې څه کارونه وکړي نور خلک بیا راځي هغې پسې حیراني. پخواني دور کې چې بعضې خلکو څه کړي او زاړه خرڅ کوي او نه یې واخلی وي، اوس هغه زړو نه هغه دا نقلونه کوي. څوک لرګي اخلي زاړه ګل کړی شوي لرګي اخلي، ولې هغې چې په کوم طریقې باندې کړي نو د هغې سره نقشه نه وه هغې کړلي. او دلته کې اوس نقشې دی، کمپیوټر دی، یو شی دی بل شی دی، هغه نقشې راوباسې جوړه. اوس څه مشکل خو نه چې مخکې مشیندریانې نه وې، اوس مشیندریانې دي. مخکې په کلونو باندې یو شی به تیارېده، اوس دلته کې دي په ګنټو کې تیاروي، ولې مشینان دي. ټیم بیا دغه شو بس دی. وما جلک عن قومک یا موسی، څه په تا دې راوستې ته د خپل قوم نه ای موسی؟ قال هم اولائی علی اثری، وی هغه دغه دي زما په نقش قدم باندې، واجلت الیک ربی لترضا، او زه په تا دې رالم تا ته زما ربه دې دپاره چې ته راضي شې. قال فإنا قد فتنا قومک، الله وی یقینا منګه امتحان کې غورځول ستا قوم من بعدک، ستا د قوم ستا د راتلو نه وروستو. واضلهم السامري، او گمراه کړلی دی لره سامري. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، نو واپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته په غصه کې و د غم نه ډک. قال یا قومي، نو ای زما قومه، لم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا وعده نه ده کړې ستاسو سره رب ستاسو وعده ښایسته؟ افطال علیکم العهد، آیا اوږده شوې ده په تاسو باندې زمانه؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا غواړئ تاسو اراده کړله تاسو چې نازل دي شي په تاسو باندې غضب د رب ستاسو؟ فاخلفتم موعدي، نو تاسو خلاف وکړو زما د وعدې. قالو دی وی ما اخلفنا موعدک، موږ خلاف نه دی کړی ستا د وعدې بملکنا په خپل اختیار، ولکننا حملنا اوزارا من زینة القوم، لیکن موږ اوچت کړیو بوج د کالو د قوم. فقذفناها، نو موږ هغه وغورځول. فکذلک القى السامري، دارنګې وغورځول هغې لره سامري. فاخرج لهم عجلا، نو راویسته د دې خلکو دپاره یو سخی چې د هغه بدن و د هغه دپاره آواز و. فقالوا هذا الهکم و اله موسی، نو دی وی دا اله ستاسو دی او اله د موسی علیہ السلام. فنسیا، نو خلکونه هیر که توحید دین د خلکونه هیر که،
افلا يرون الله يرجع اليهم قولا، آیا دا خلق نه ګوري په دې باندې دا خلق پوهیږي نه الله يرجع اليهم چې دا نشي را ګرځولی دي ته خبره. جواب ولا يملك لهم ضرر ولا نفع، او اختیار نه لري د دې لپاره د ضرر او نه د فایدې. الله رب عزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.